محترم سامعین کرام، انسان د خپل عملونو د وجې نه یا ترقی کوي او یا د تنزل شکار کیږي. انسان هغې ته ویلی کیږي چې د چا ایمان اعمال اعلی وي. چې کله انسان د الله په دربار کې په اعمالو سره تللی کیږي، ان اعمال بنی آدم توزن یا یوزن، الله رب العزت وی ستاسو د انسانانو د عملونه به زه وزن کومه، او الله رب العزت وی ما تاسو پیدا کړي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله رب العزت وی دا مرگ او دا ژوند ما د یو مقصد د پاره جوړ کړی دی. هغه مقصد دا دی چې انسان حسین عمل وکړي. تاسو کې زه ګورم چې د ټولو نه حسین او ښایسته عمل د چا دی؟ پهله انسان عمل نه کوي نو دا خو بیکاره انسان دی، بے عمل انسان دی. که بے انسان عمل کوي، عمل دوه قسمه درې قسمه دی. بیا بد عمل کوي نو دې ته بد عمل انسان وای، او بیا انسان چې نیک عمل کوي هغه دوه قسمه. یو هغه چې هغه قابل قبول او شرعي چوکاټ کې دننه عملی نو دا احسن عمل دی. یو دا دی چې انسان نیک عمل کوي خو نور ملاوټ یو سره ملګری کړي، لکه خپل عزتمندو نام نمود نمایش سره کی، یا د مخلوق د رضا د پاره کارو کی، یا څه غلط مقصد او غلط نیت باندې ښه کارو کی، نو دا عمل انسان د انسان ضایع کیږي. لکه څنګه چې په پویو کې میتیازې واچې او میتیازې نه ښکاري خو هغه پی خراب شي، دغه شان زار واچې په اوبو کې هغه زار نه ښکاري او خو انسان هغه عزتمندو وجني. نو دغه طریقې سره عزتمندو او په مرچکې په سالن کې زیات شي، ظاهراً سترګو باندې نه ښکاري خو د انسان نه چغې او کوکاري وباسي او انسان دپاره تکلیف دی وي. نو دغه رنګې عزتمندو الله رب العزت فرمای چې ما دا انسان جوړ کړی دی ایکم احسن عملا، چې تاسو کې به کم انسان حسین عمل کوي. د دنیا ټول آسایش آرایش زیبایش ما در کړی دی. هر سیز له قدرتی سیزونه الله رب العزت قدرتی خیسته پیدا کړی دي، هغه کې د رنگ روغن د نورو سیزونو ضرورت نشته. تاسو ګورئ موږ چې کم دیوال جوړ کو هغه دیوال ته د رنگ ضرورت وي، خو رب او چھت چې جوړ کو هغه چھت ته د رنگ ضرورت وي، خو رب کائنات آسمان جوړ کړی د چا د رنگ ضرورت ورته نشته. او عزتمندو موږ او تاسو چې کومه هوا دغه کې راوړو په ټیر کې اچو ختمیږي او ګیس سلنډر کې اچو ختمیږي، رب کائنات د دنیا په دې سلنډر کې هوا جوړه کړې د نه ختمیږي. د دنیا د هوا به ته فلټر ولګورې چې صفا شي، خراب هوا د الله د قدرتی هوا ده، ټول انسانان استعمالی او انسان په خپل دی مشینونو کې دننه کوي او واپس یې ګنده را خارج کوي. چې کله ته دننه کې دا اکسیجن وي، چې کله را بار کې نو کاربن ډای اکساید وي. د انسان دپاره کاربن ډای اکساید مفید نه دی، ښه نه دی، یو ګنده هوا را خارج کې. الله رب العزت د دې دپاره د فلټر دپاره دا ونې بوټي جوړ کړي دي. دې ونو بوټو ته د کاربن ډای اکساید ضرورت وي او دا ونې چې کوم دی عزتمندو اکسیجن خارج کوي، نو الله رب العزت د دې دپاره فلټر را لېږلی دی. تاسو ګورئ د اوبو دپاره فلټر چې جوړ کې لږ سات پسې زنګ نیولی خراب شوی. رب کائنات ونې تر و تازه ساتي، په هر موسم کې بعض بوټي وي هغه تر و تازه وي، نو چې ته دا ګند خارج کړي هغه راکاږي او هغه تاله قیمتي هوا را خارج کړي. دومره الله ستا خیال ساتلی. دا هغه انسان ته د دې هوا پته لګي چې د چا د سابندۍ مرض وي، چې د چا د سابندۍ مرض وي او کوم ځای کې اکسیجن لږ کم شي بیا درته پته لګي. تاسو لاړ شئ په دې غرونو کې چې ګرځئ نو چې انسان په غر باندې خیږي خولي خولي شي او سا شي، ولې هلته اکسیجن لږ کم وي. نو چې اکسیجن کم وي داسې بره چې خیږي اکسیجن کمیږي، ځکه هلته ضرورت ډېر نشته، لاندې انسانان دي الله ضرورت دلته پوره کړی. بهرحال عزتمندو صفاتو سره انسان خیسته کیږي او بد صفاتو سره انسان خرابیږي. نو دی اعتبار سره کله چې انسان ښه صفات خپل کی نو الله رب العزت کله ناکله دا د فرشتو برابر کی، کله ناکله د فرشتو نم اعلی کی.
لکه آدم علیه السلام له الله د علم صفت ورکو، هغه قبول کو، الله د فرشتو نه اوچت کو. الله رب العزت او کله انسان چې غلط اعمال شروع کی، غلط صفات خپل کی، نو بعض وخت کې دا د زناورو نه مخکته شي، د خنزیر نم د مرتبه، د سپي نم د مرتبه خکته شي. مثلا د کفر صفت دا خپل کی، نو الله رب العزت وی انهم کالانعام بل هم اضل. اوس دا انسان دا زناور دی، بلکې د زناور نم خکته دی، بیا د زناور نم دا خکته شي. جنید بغدادي رحمه الله یو بزرگ دی، یو ځل په لاره تېرېدو، یو سپیو هغه ډېر زیات بیمار شوی او هغه بوډا شوی و، د هغه غاښونه پرېوتي و، نو ښکار به یې نه شو کولی، ځان له خپل رزق نه شو ګټلی. پهله خو ځوان و، نو زلاړی خپل ښکار به یې وکړلو، ځان له به خوراک سکاک وکتلو. یا چې سپی ځواني خلک یې ځان سره هم ساتي وي، د کور حفاظت کوي او د باغ حفاظت کوي، چې بوډا شي څوک پې څه کوي؟ وایي ډېر ناقلاره پروت و دا سپی. نو شیخ جنید بغدادي رحمه الله سره لږه شان روټۍ و خوراک سامانو، نو نیمه یې خپله وخوړله او نیمه یې هغه سپي ته واچوله. هغه زر زر رالی او سپي هغه روټۍ وخوړله. چې ویې خوړله شیخ جنید بغدادي رحمه الله په جړا شو. چا ورته ویل ولې جاړې؟ ویلې د دې سپي په دې حال باندې او په خپل حال باندې جاړمه. نو هغه وایي د سپي په حال باندې خو جاړې خو ښکاري، په خپل حال باندې ولې جاړې؟ ته خو ښه ټیک ټاک روغ رمټې، کانا پینا، پوشاک خوراک، لته کپڑا ارس شتا، ځواني دن بدن شتا، ولې جاړې؟ ویلې فی الحال د دې سپي په حال باندې جاړمه، په خپل حال باندې خو خوشحاله ما، ځکه دې وخت کې زه د دې سپي نه ښې او دا سپی ډېر بدتر دی. خو وایي په دې او په خپل حال باندې د هغه ورځ جاړمه، داسې نه چې د قیامت ورځ راشي او زه دوزخ ته لاړ شمه او دا سپی به د دوزخ نه بچ شي. اگر چې نن دا په تکلیف کې دی، خو سبا ورځ د باندې تکلیف نشته، د قیامت ورځې تکلیف په ده باندې نشته، د پل صراط تکلیف په ده باندې نشته، د قبر تکلیف په دې سپي باندې نشته، د آخرت تکلیف په دې باندې نشته. وایي داسې نه چې نن دا کمزور سپی د آخرت په اعتبار سره زمانه اعلی شي او زما د جهنم فیصله وشي چې ستا عمل خرابو، ستا کردار خرابو، ستا قول اقوال خرابو او ستا حالات خرابو، نو ستا د جهنم فیصله وشوه او زه تپوس وکړم چې هغه سپی څه شو چې په دنیا کې ډېر بدتر حالت کې و، هغه وایي هغه دپاره جهنم نشته دی او ستا دپاره جهنم دی. نو ما هغه حال ډېر زیات جړی، هغه حال به بیا زما د سپو نم زیات بدتر وي. نو دا حال پر چا را روان دي عزتمند؟ الله وی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وی تاسو کې به هر انسان د پل صراط په دې پل باندې به واردیږي او په دې باندې به تیریږي. دې ته ځان تیار کړئ. پیر، فقیر، ولی، پیغمبر، ولی، اولیاء، بزرگان، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ټول به په دې باندې یو ځل تیریږي او یو لړزان به یو یره به خطرناک پل دی، جهنم ته لاندې ښکاري چې پرې نه وځم. نو د دې وجې نه عزتمندو صفات چې کله انسان کې صفات اعلی وي او انسان ځان په صفاتو باندې منور او ښایسته او مزین او ډولي کی، نو الله رب العزت بیا فرشتو ته وایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وی زما دا ادم دومره ښایسته شو زما په عبادت باندې، زما په خبره منستلو باندې، زما په علم باندې ځان ښایسته او منور ډولي کو، اے فرشتو تاسو دې ته سجده وکئ. او چرته چې انسان اعمال خراب شي، د چا عمل خراب شي، نو ابلیس دا په جنت کې اوسېدو، نو په جنت کې خو خلک اوسېدو. بعضې تاریخي خبرې دي، وی ډېر عبادت ګزاره مو، دا تاریخي خبرې دي، کیدای شي او اسرائیلي خبرې دي، کیدای شي رښتیا کیدای شي دروغي، خو بهرحال په جنت کې خو دا خو اتفاقی خبره ده. د آدم علیه السلام سره یو ځای اوسېدو، فرشتو سره یو ځای اوسېدو، د حوا علیه السلام سره یو ځای اوسېدو. دومره عزتمندو یو رسېدلی شی، خو چې الله رب العزت لم یلد ولم یولد، الله وی زما چا سره رشتہ داری او نسبی تعلق نشته دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې څوک ښه عمل کوي زمونږ خپل دی، او چې څوک ښه عمل نه کوي هغه سره زمونږ خپل نه دی، زمونږ دشمن دی.
نو چې عزتمندو یو سجده یې ونه کړه، یو سجده الله وی کان من الکافرین، کافرانو کې شو، بلکې د کافرانو سردار شو، بلکې د کافرانو رهنما شو، رئیس الکافرین شو. د ټولو نه غټ کافر شیطان دی، دا نور خو وړه وړه کافران دي، دا خو صرف خبره مني. نو عزتمندو داسې شي عزتمندو. او چې کله انسان نیک اعمال وکي، الله رب العزت د انسان تن بدن ته نه ګوري. ان الله لا ينظر الى اموالکم و الى اجسامکم. الله رب العزت ستاسو جسمونو ته او ستاسو پیسو ته نه ګوري چې چا سره پیسې ډېرې دي، د چا جسم ډېر سرب دی، د چا جسم ډېر ښایسته دی، سترګې ګلالۍ دي او زلفان اعلی دي، چال ډالې ډېر مزیدار دی. ان الله لا ينظر، الله وی زه ستاسو د چالونو ډالونو ته او د سټایلونو ته نه ګورم او نه دا ما باندې اثر کوي، او ستاسو د مالونو ته هم نه ګورم چې پیسې شیندئ او ډېر لوی لوی مالونه او یو ګوتمه د 1 کروڑ روپۍ، یو ګړۍ د 2 کروڑ روپۍ، بنگلې د 10 کروڑ روپۍ، گاڑی چې کم دی عزتمندو د 2-3 کروڑ روپو. لا ينظر، ان الله لا ينظر، الله وی زه دې څیزونو ته نظر نه کوم، نه دا ما باندې د دې د وجې نه ستا وقت زیاتېږي، نه د دې وجې نه ستا درجه اوچتېږي، نه د دې وجې نه ستا شرافت اوچتېږي، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اے زما بندو زه 2 څیزونو ته نه ګورم او 2 څیزونو ته ګورم، د چا مال ته نه ګورم، د چا تن بدن ته نه ګورم، چې ګورم 2 څیزونو ته ګورم، یو د انسان زړه ته ګورم، یو د بدن نه راوتي اعمالو ته ګورم. زړه ته ګورم چې زړه د الله دی که نه دی، چې زړه د الله کور دی که نه دی، چې زړه د انصاف ته خوشحالیږي که نه خوشحالیږي، چې زړه په ظلم باندې دردیږي که نه دردیږي، چې زړه د بل مسلمان د پاره په دې کې څه عزتمندو نرمي شته که نه دی. الله وایي زه دقه زړونو ته ګورم، په دې زړه کې زما اخلاص شته که نشته، زه دقه زړه ته ګورم. ځکه په بدن باندې ستاسو یو کار کوئ، په زړه باندې ارادې بدلې وي، نیتونه هم بدلې وي. انما الاعمال بالنیات، بېشکه زه ستاسو عملونه په نیتونو باندې تلمه. ایکم احسن عملا، زه عمل کې دا ګورم چې حسین څومره دی. ایکم اکثر عملا، یې نه دي ویلي چې دا ګورم چې کثیر عمل یې څومره کړی او څومره ډېر تسبیحات یې کړي دي. دې ته نه ګورم کومه تسبیح زما دپاره کړې، زه هغه تسبیح ته ګورم. د منځونو تعداد ډېر ته نه ګورم، دې ته ګورم چې دا سجده زما دپاره لګولې ده که نه، دې ته ګورم. دې ته نه ګورم چې مال یې ډېر خرج کړی دی که نه، دې ته ګورم چې دا مال یې د چا په نوم باندې خرج کړی، دې ته ګورم. څومره الله سانه کړې ده. که دې ته کتلې چې چا ډېر خرج کړی دی، نو مالدار خلکو به ځان ښودی مړه ته څه شی، موږ خو ډېر خرج کړی دی. الله وایي زه د سره دې ته ګورم هم نه. یو سړي 1 روپۍ خرج کړه، یو سړي 1 لاک خرج کړه، بعض وخت کې دا 1 لاک چې 1 کروڑ ته هم ورسېدي 1 روپۍ ته نه رسي. څومره الله سانه کړې ده. ګینې غریبانان خو تباو، غریبانان زنده باد، ځکه غریب کې اخلاص ډېري. غریب عزتمندو د الله رضا دپاره عمل کوي، ځکه غریب وایي که زه وکړم نو ما پورې زما څوک تعریف کوي، نو ده کې نام نمود ډېر کم راځي. نو غریب ته الله سانه کړې ده. دې وجې نه روایتو کې راځي چې غریب به 500 کاله د مالدار نه مخکې جنت ته ځي. ولې؟ ده کې به اخلاص زیاتي. او اخلاص والا وایي روایتو کې راځي، وایي دا په تیارو کې د رڼا ډیوې دي. اخلاص والا په تیارو کې د رڼا ډیوې دي، د رڼا چراغونه دي. څنګه چې په چراغ او په ډیوې سره تیارې ختمیږي، دقه شان د اخلاص والا خلکو سره الله د دنیا گمراهی ختموي. الله رب العزت موږ او تاسو ته اخلاص را نصیب کړي. نو بهرحال عزتمندو اعمال د انسان تلل کیږي، کردار د انسان تلل کیږي، گفتار به د انسان تلل کیږي. ډېر پهلوان سړی به وي، عمل به صفر وي. ډېر بدن لحاظ سره به صفر کسان وي، کمزوري کسان به وي. د قیامت په ورځ به لوی لوی د عملونو عزتمندو سمندرونه او لوی لوی د عملونو عزتمندو لوی لوی غرونه ځان سره راوړي. تاسو ګورئ
د دې یو څو مثالونه. بلال د رنګ نه تور دی، بلال د مال اعتبار سره غلام دی، بلال د مال اعتبار سره ډیر کمزور دی، خو عزتمندو د اعمال لحاظ سره په اوچته مناره باندې ولاړ دی او په اعلی مقام باندې ولاړ دی. نو ګوره سید الکائنات یو غریب صحابي ته د بلال غوندې کمزوري صحابي ته وی اے بلال ستا عمل دومره اعلی دی چې د قیامت په ورځ باندې با هر انسان د خپل قبر نه پاسیږي اور اے بلال ته به زما د قدمونو د لاندې نه را پاسیږي. بلال له دا مرتبه چا ورکړه؟ مال خو سره نشتا، رنگ روغنو سره نشتا، نام نسبو سره غټ نشتا، عمل اور سره ډیر دی، کردارو سره غټ دی. دی وجنه شاعر وی بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ انور، قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. وی د انسان د کردار خبری دی، د غټ او د وړو کی خبری نشته دی. ګینه انسان نه د انسان سورې ډیر غټي، خو په سوري باندې بسو کې تاسو ګورئ کنه کله کله داسې ماشوم کوټه کې ناست یو ته ناست بجلی لاړې شي او ځان ته موبایل ونیسي یا رڼا یو طرف نه وي، نو دا انسان دا سر په دې دیوال باندې لویه بوساړه ښکاري او داسې دا پوزې غټ مناره ښکاري. ماشوم هم تکل نورېږي وایي پلاره بلا ده، هغلته بلا ښکاري. وایي نه بچې دا بلا نه ده، دا پلار دی. وایي دا پلار خو مې دومره وړوکی دی خو دا خو ډېر غټ دی. وی نه بچه دا سوری دی، د سوری اس اعتبار نوی. نو شاعر وی دا انسان کردار لا اعتبار دی، که غټوالی او ورکوټی والی لا اعتبار وی نو بے خو سوری د انسان غټ دی. پکار دا دی چې سورو ته د سلامونه کوله، خو سورو ته څوک سلامونه نه کوي، د سورو څوک عزت نه کوي، د سورو له څوک وقت نه ورکوي. وقت چې ورکوي با عمل انسان له ورکوي، با کردار انسان له ورکوي، رهنما انسان له خلق عزتمندو اعتبار ورکی. اللہ رب العزت دی منگ او تاسو پا عملونو باندے معتبر کی. ہاں عمل سر انسانو چتیگی. سلمان تگورا، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ د فارسیو نسل دے، د فارس دے عزتمندو، چرت فارسی بان او چرت عربستان. خو عزتمندو چی یو انسان د عمل تگیوی، یو انسان د حق تگیوی او داغی دا پارا تگو دو او کوشش او خواری کئی. نو دا سلمان ذکر دا پیغمبر پا جبا باندے رالو. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی دا 2.5 کال عمرو دا یو قول مطابق. دا یو قول مطابق سلمان فارسی دا مشکات پا حاشیے لکلی دی چی دا عیسیٰ علیہ السلام وسی سر ملاقات شویو. عیسیٰ علیہ السلام چی چاہتا وسیعت کردو دیتا وی وصیت چې ول ور کړو. نو د هغه سره د سلمان فارسی چې کوم دی عزتمندو ملاقات شویو. سلمان فارسی آتش پرستو د اور عبادت وکاو، خو سو وخت کې یهودیان یا عیسایان ولیدلو چې بت پرستی وکتله، ویل ما دا خو اور دی سړی سوځي روکوي، د دوی د عبادت ډیر اعلی دی. بیا عزتمندو درجه به درجه مختلف وختونو کې یهودی شو او بیا عزتمندو بیا نجوم پرست شو، مختلف مذهبونه قبول کړي دي. اخیره کې عیسایت پاغه وخت کې مذهب ځکه نبی علیہ السلام دنیا ته نو راغله. نو یو عیسائی پادری سره کې ناستو، وې د دې دا کار مې خوښ دی، پټ او تختیدلو د خپل علاقې نه په خوابه خلکو عزتمندو چې دین بدلو دا ډیر ګران کارو، ډیر ګران کارو. پټ لاړې د عیسایانو یو هغه سره روان شو، یو تشکیل څنګه چې تبلیغیانو جماعت هغه سره روان شو، بل ځای ته لاړې، یو عیسائی سره وخت تیر کړو، هغه سره عیسایت علم زده کو، هغه مړ شو، بیا بل سره هغه مړ شو، بیا بل سره هغه مړ شو. وې زما ډیر عجیبو خو یو استاد ما سره نه ټینګ شوی، زه ډیر استادانو سره ټینګ شوم. اخیری استاد ته ویلې بچیا د عیسایت دور ختمیدون کې دی، عیسایت دور ختمیدون کې دی. ټیک د خمه زبو خو الله رب العزت اوس مذہب بل طرف تا دین بل طرف تاڑی، نبی آخر زمان برازی. وی مور تیری سنگ برازی، وی دسی کارجن از مکہ دا او پاغی کی دا کجور اونی دی اغزی تزان ترسوا. وی پا تکل کی روانو ما عربیانو سر ملو شما چی دیز مکی ترال مدینی تا دلتے پڑاو واچو. وی ما تا میں استاز دازی خودلے دے، ہے دا فارس نرا روان شو یو نوجوان
د خپل حق د اصول د پاره، د خپل حق د عزتمندو د مندلو د پاره را روان شو. نبی آخر زمان سره ملاقات وشو. نو چې کله مړ شو سلمان داسې حالت کې مړ شو او داسې اعمال او کردار سره مړ شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام روایتو کې راځي وی الله رب العزت سلمان سره محبت کوي. سوچ کوا دا خوار سړی وی ز الله سره مینه کوما، خدا سے خلق چرته دي چې الله وی ز غوی سره مینه کوما. یو نامې نه چاته پوسو کو ته ډیره خیسته، هغه به شک خیسته به ما، خو زما خایس به په اخ ورس کارو کی چې کله زما خاون وی چې زما ناوی خیسته ده، نو زما خایس به کار ورکی که خاون ریجکټ کړما او قبول یې نه کړما نو زما خایس به د کم خایس شو. نو د دې وجې نه عزتمندو شیخ ذکریا رحمت الله علیه لیکلی دی چې سلمان سره الله رب العزت محبت کوي. سعد رضی الله تعالی عنہ داسې صحابه داسې کردار پیش کو، داسې گفتار او داسې اقوال او اگر معاشرې ته عزتمندو خپل داسې عمل او کریکٹر پیش کو چې سعد رضی الله تعالی عنہ قبر کله را کنستېدو نو چې جبل ویوالو په هر جبل سره به چې کومه خاوره راوتله دغه خاورې نه به جدا خوشبو ختله، جدا خوشبو به ترې ختله. نو شیخ ذکریا رحمه الله او نور علما لیکي چې سوچ کوه چې د کم انسان د قبر د خاورو نه داسې خوشبو خیږي، نو سوچ کوه چې د تن او د بدن نه به کومه خوشبو خیږي. سوچ کوه چې د جنت به څومره اعلی خوشبوداري چې د تن بدن د خاورو سره ولګېدو، دا خاورې دومره خوشبودارې کړې نو چې کم جنت ته دا دننه کېږي هغه جنت به څومره خوشبوداري. اعمال داسې کارونه کوي، اعمال داسې کارونه کوي. اعمال څنګه صحیح کېږي؟ د دې لپاره د زړه دنیا به بدلې. د ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الا ان فی الجسد لمضغه، اے زما امتیانو واورئ خبردار د انسان په بدن کې د غوښې یو ټوټه ده، اذا صلح هذا صلح الجسد كله، چې کله دا صالح شي سم شي ټول بدن د انسان سمیږي. و اذا فسدت، او چې کله دا فاسد شي او نیت د انسان خراب شي، اخلاص د انسان خراب شي او نیتونه د انسان پکې بګړاو راشي وي به ټول بدن خراب شي. هغه ونه قائم پاتې کیدی شي چې د چا جرړه مضبوطه وي، چې د کمی اونې لاندې جرړې نه وي هغه په باد او باران باندې هغه عزتمندو لاو کېږي او ځي، خو د کمی اونې چې جرړې مضبوطې وي او لاندې باطنې مضبوطې وي ډېرې هواګانې راځي، دا مشرق مغرب طرف ته خوځئ را خوځئ، خو دا باد او باران د دې ونې اسم نشي کولی. او عزتمندو بلکې دا باد او باران چې کله مضبوطه اونه وي د دې ونې ښایست کې نورم اضافه کوي. مضبوطې اونې باندې چې باران وشي ښایسته شي، په خندا شي. او عزتمندو چې هوا پې راشي هوا یې ګډۍ را ګډۍ د هغې په تن بدن کې چې کوم دی عزتمندو خوشحالي راشي. نو دې وجې نه عزتمندو نن د زړه دنیا بدله نه ده، ظاهر ډېر بدل دی. دې وجې نه رحمان بابا وی په ظاهر لباس متیر وزا اے رحمانا، وی دننے گورا چې چغزی دی که مټاک. یو غوز دی بعض وقت بار نه ډېر ښایسته خو هغه چې کلمات کې دنه پکې هغه مغز خراب وي نو وی دنله اعتبارو ښایست خو نه دی که نه. دنې ګوره چې چغزی دی که مټاک، دنه ګوره چغزیدار غوز دی که مټاک او کلک دی. نو دن ل باطن ل نیت له اعتبار نو شریعت وی انما الاعمال بالنیات. دا حدیثو په کتابونو کې د ټولو نه اول حدیث تا راوړي فمن كانت هجرته الى الله فهجرته الى ما هاجر الیه. کچا د الله د دین کارم وکړو خو که د الله په نوم باندې نو دا دین کار به دینی. ومن كانت هجرته الى دنیا، کچا د دین کارم وکړو خو نیتی دنیا وا فهجرته الى ما نوا. نو هجرت عمدغه دی دغه دنیا به ورته میلاو شي
خو آخرت به ورته په دین باندې ملاو نشي. او چې کله انسان دنیا کوي خو په ښه نیت یې کوي دا دنیا هم دین شي، او کله انسان دین کوي د دنیا په غرض باندې هغه دین هم دنیا شي. نو د دې وجې نه عزتمندو تاسو ګورئ دکاندار اکثر دکاندارانو لیکلي ځان سره ماشاءالله. ماشاءالله څه مطلب دی؟ یعنی چې څه دی الله رزق لیکلی هغه به درته میلاویږي. د دې مطلب او فلسفه دا ده. بعضو لیکلي الله دیکھ رہا ہے، وی الله ګوري، خو چې کله عزتمندو ناپ تول کوي کم ور کوي په زړه کې دا جمله نشته، په دیوار لیکلی دا. نو دیوارونه ښایسته دي خو زړونه ښایسته نشته. دیوالونه ښایسته دي ټول، د کوم ځای چې سنگار کې قضیه به ښایسته کېږي، چې د زړه سنگار کې زړه به ښایسته کېږي، چې د دیوالونو نقش و نگار کې دیوالونه به ښایسته کېږي او زړونو نه به هم دیوالونه جوړېږي. وی الله دیکھ رہا ہے، دروغ وی اللہ دیکھ رہا ہے، ناپ تول کی کمی کوي، دا ټولې ګناهونه کوي، وی اللہ دیکھ رہا ہے. خو چې کوم ځای کې لیکلي چې کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بے الته ګناه نه کوي. یو ځای کې لیکلي الله دیکھ رہا ہے، د هغې لاندې هره ګناه کېږي، خو هلته یې لیکلي دي چې د کیمرې سترګه درته ګوري یا ریکارډینګ دې شروع دی، بیا یو ګناه هم نه کوي. زمونږ ټول عملونه صرف دنیاداري شوه، ټول عملونه صرف دنیاداري شوه. نو دی وجې نه عزتمندو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وایي زه یو ځل ریګستان کې روان وم، وی ډېر زیات تږي شو، زمونږ هم روژه وه او دغه رنګې روژه ماتي دپاره د خوراک سکاک بندوبست را سره نه و. وی اوم کتلو یو ګډبه دی چرواها، ګډبه ګډان او چیلی چې سری یو سرونکې هغه روانو. وی موږ ورته آواز وکړو چې بچیه راشه، هغه نږدې رالو. وی موږ ورته ویل چې موږ ډېر زیات اوږي یو، روژه م ده، موږ له یو چیلی راکا، موږ به حلاله کو او موږ به تاله د دې قیمت درکو. هغه ورته بسر و چشم بدله ما در کړی وی، خو زه د دې چیلو مالک نیما، ما ته خپل مالک دا نه دی ویلي چې دا خرڅوه، ما ته ویلي چې دا صرف ساته، د دې څارنه کوه، د دې ساتنه کوه، ما ته د خرڅون اجازت نشته دی. نو هغه ورته وایي چې ګوره یو چې امتحان یې اخیستو د هغه ګډبه په هغه وخت کې په غرونو کې اوسېدونکي د یو ګډبه به داسې ایمان و. وایي موږ ورته چې یو چیلی موږ له راکه، موږ به دله پیسې هم درکو، ستا مالک ته څه پته لګېږي؟ وایي ورته ووایي چې شرمه خوړلې ده، ځکه چیلی په دومره رمو کې یو چیلی شرمه خوري. وایي ورته چې شرمه خوړلې ده، ورته چې ښه مالک خو مې نشته، فأین الله فأین الله فأین الله، والله به چېرته تللی چې زه دا دروغ ویما. وی ما اقا وخو قتل چې ګوره ګډبه ظاهر خو دې ډېر کمزوری دی، خو د زړه دنیا دې ډېره قوي ده. ظاهر کې خو ستا سره پیسې نشته، پردی غلامې پردی ملازمې، خو په زړه کې چې کم دی صرف واحد مالک ستا الله دی. داسې کسان عزتمندو عمر رضی الله تعالی عنہ گشت کوي، روان دی په لاره باندې، یو کور کې د ښځې او د لور جګړه ده. ښځه ورته وایي نن پی کم دي او زمونږ روزي کمه ده، لږې اوبه واچوه چې لږ زیات خرچي زمونږ پیسه خرچه پوره شي. هغه ورته وایي نه نه عمر منع کړې ده. هغه وایي مړی عمر ته څه پته لګي؟ هغه وایي که عمر ته پته نه لګي د عمر الله ته خو پته لګي. عمر خوشحاله شو، د دې رشتې خپلو بچو سره وکړه. بیا وایي داسې نیکمله جنۍ نه میلاویږي. او د اق جنۍ نه بیا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د هغې په نسل کې پیدا شوی دی. داسې نیک عمل. نو د الله نه چې څوک یېرېږي. نن رمضان را روان دی، مسلمان او غیر مسلم کې به اوس فرق معلوم شي. رمضان د مسلمان دی، خیال غیر مسلم ساتي. رمضان را روان دی، دکانداران خوشحاله دي، مسلمانان خوشحاله دي. ولې خوشحاله؟ یو مونځ به نفل په فرضو باندې وي، یو فرض به په 80 درجې. وی نه دې ته نیم خوشحال، وی په رمضان کې دکانداری ډیره مزیدار وي. رمضان کې په هر ریټ باندې سودا خرڅیږي، چې څه دې خوښي مونږ مانګي قیمت ملاویږي. د رمضان دپاره غیر مسلم ممالکو کې دکانونو باندې باقاعده آواز ولګي چې د غیر مسلم او د رمضان دپاره د رمضان د راتګ په خوشحالۍ کې، د غیر مسلمو د عبادت په خوشحالۍ کې 10% ډسکاؤنٹ، 10% رعایت سره سودا به ملاویږي. مسلمان 10% په ګرانۍ سره سامان خرڅوي.
غیر مسلمو بعضی سیزونه ذخیره اندوز کړي دي د دې دپاره چې دا به دي مسلمانانو لا هندوانو سیکانو سیزونه بعض ساتلی دي وایي دا به دي مسلمانانو باندې په روژه کې خورو ځکه زمونږ او د دوی الله یو دی موږ ته به دعا وکړي موږ دپاره مسلمان ذخیره اندوزي کړې ده د قیمت د اوچتوالي دپاره عزتمندو دې ته سوچ کول پکار دي نو انشاءالله د دې د وجې نه خو د رمضان د وجې نه به زیاتې نه راولو کنه انشاءالله زمونږ دا یو بازار والا نیتو کی چې خلک مثال ورکی چې بی په ټولو ځایونو کې ریټونه ګران شو خو په کوچی بازار او محله خدادات کې ریټونه هم اقا شان دي نو بیا به وایو زنده‌باد بیا به وایو زنده‌باد مسلمان زنده‌باد اسې زنده‌باد باندې کار نه کیږي نو نیک اعمال سره د انسان اخرت بدلیږي او دنیا بدلیږي او مسلمان هغه دی چې بل ځای کې مسلمان یو د زړه او سینه او دل او ګرده پې خوږ شي وہی خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہے دسی سینه پکار دا چې خنجر په بل ځای کې ګرانی په بل ځای کې رااله او استاد رخه پشي چې یار ګرانی رااله او تکلیف په بل مسلمان راشي او استاد زړه نه دلته اوښکې روانې شي دې ته ویلی کېږي ایمان نو د دې لپاره عزتمندو او دغه رنګې رمضان را روان دی او دغه رنګې عزتمندو د خپلو کم انسان چې دا غواړي کم انسان چې دا غواړي چې دته د مرګ په وخت کې کلمه نصیب شي د په زبان باندې د الله نوم او کلمه د لا اله الا الله جاری شي کم انسان چې دا غواړي چې دته د ایمان حلاوت د ایمان مټاس د ایمان شیرینی خوږوالی نصیب شي د دې دپاره عزتمندو څه طریقه او څه وظیفه ده حدیث کې راځي النظر سهم من سهام ابلیس مسموم وی دا نظر نه دی نظر دا د شیطان په تیرونو کې یو تیر دی او داسې تیر دی چې زهر آلود دی د زارو نه ډک کړی دی نو په دې تیر چې دی اولی نو د زارو د ډک تیر نه بیا څوک نشي بچ کېدی د دې نه څوک بیا نه پایي نو او حدیث قدسی دی الله رب العزت فرمایي من ترکها من مخافتی چې کم انسان د نظر حفاظت زما د خوف د وجې نه وکړو چې الله به خفه شي ابدلته ایمانا وی زه به د ایمان بدل کما ایمان مخکې چې کم کمزور ایمانو دا به بدل شي او یجد حلاوته فی قلبه او دا به په خپل زړه کې د ایمان میټاس نصیب کی او د مرګ په وخت کې به دته کلمه نصیب کی کله چې کله یو غیر محرمه ښځه راله او ستا سترګې ټیټې شوې ټیک ده ستا دکانداري ده تاله ښځې راځي خو ته د حیا په نظر ورته ګوره ته ورته د عزت په نظر باندې ګوره او ته ورته عزتمندو هغې له عزت ورکوه نو بیا صحیح ده خو چې د شهوت په نظر دې وکتلو نو د مرګ په وخت کې به درته د ایمان حلاوت نه نصیب کېږي او عزتمندو حالات بدل شو شاعر وی ہم کون ہیں کیا ہے مخکینی خلق سنگو و منگا سنگیو ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں اپنی اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں برسرے محفل ہم کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں آج اپنی ذلت کا سبب ہے یہی شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر صرف خدا یاد نہیں پارسه پوهیږو خو الله او د الله په دین نه پوهیږو دویم عزتمندو هر طرف ته د ګرانۍ خبرې دي د ګرانۍ یو علاج ساده علاج څه دی عزتمندو چې کم حکمرانان دي هغوی له پکار دي په خپلو خرچو کې شاخرچیانو کې کمې راولي د دې عوام ټیکسونه او د عوامو پیسو صرف په خپلو بچو باندې نه خرچ کوي ہے غریب ته ټانګه نه میلاویږي د غریب د سیکل پیډل ماتته غریب په خپل موټر سیکل کې تیل نشي اچولی او مالدار او سرکاري افسر په خپل ویګو گاڑی کې او په لویو ډبل سیټر گاډو کې عزتمندو د سارو د پاره شوتل او غیا وړي دا حال دی مالدار غریب زړه جوړه نشي غریب وړوکی غریب خپل جامې نشي استری کولی او د مالدار سړي او د حکمران سړي
د ښځې د سنگار کپړې په ویګو گاډي کې روانې دي. خدا را حکمران که د هرې پارټۍ دی دومره ظلم مه کوئ. الظلم ظلمات یوم القیامه، دا ظلمونه به د قیامت د ورځې د تیارو په شکل کې راپاسېږي. ټیکس دې زیات کو، بیا دې ټیکس زیات کو، بیا دې ټیکس زیات کو، بیا دې ټیکس زیات کو، نو آخر کوم ځای ته به دا رسې؟ ولې خرچې نه کمې؟ او عوامو له هم پکار دا دي چې هر وخت کې د مهنګایي چغې نه وي، خپل واده کې خرچې لږې کم کا، خپل عزتمندو کویدن کې خرچه لږه کم کا، خپل ګوړماتي کې لږه خرچه کمې کا، خیر د اختر په اختر جوړه کوه. او دغه رنګې لږې تم چې کم دی شا خرچې خپلې کمې کا. د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو ځل دغه سره ډېره قیمتي ګوټه وه، ځکه دا خو د بادشاهانو د خاندان سړی و. لور یې بادشاه، د بادشاه لور، او دغه رنګې د بادشاه عزتمندو ورونه بادشاهان، د پخپله بادشاه یو قیمتي ګوتمه وه، قیمتي نګینه وه، او چې کله قات رالی د هغې دپاره یې خرڅه کړه. چا ورته دا خو ستا ډېره خوښه وه؟ ویل نه، زما عزت نفس دا نه ګواره کوي او دا نه منظوروي چې یو غریب دی د یو لقمې دپاره چې کوم دی هغه در بدر خورې په سر وي او ما د قیمتي ګوتمې اچولې وي. نن راشه زه خبر شوما د یو بادشاه او د یو سرکاري او د یو حکمران، تیر شوي حکمران یو لور ده، هغې یو پرس صرف په 1.5 کروڑ روپۍ باندې اخیستی دی. د هغې د یو ورځ د میک اپ خرچه صرف 25 لکه روپۍ ده. عزتمندو دی حکمرانانو ته زنده‌باد مرده‌باد مه کوئ. په هغه ورځ ورته زنده‌باد به درته وایو چې ټیک ده ته مالدار یې، خو لږ شان په دې حالاتو کې لږ خپل هغه ریټ را کم کا او لږ شان کمزوری شه. دې غریبو سره خواخوږي وکړه او خبره به کوي وایي غریب د لوږې مړ شو. غریب د یو مالداره سړي بادشاه لور نه چا تپوس وکړو چېرته خلک راغلي او هړتال یې کړی د بادشاه د کور مخې ته. ویلې دا خلک ولې جاړي؟ وایي دې ته روټۍ نه میلاویږي. نو هغې د سړي لور ویلې وایي چې روټۍ ورته نه میلاویږي، خو بسکټ او ډبل روټۍ دې خوري که نه. او د خدای دې غر که دا هم د غنمونه پخېږي او هغه هم د غنمونه پخېږي. د تړم باچا لور تا ته اوسه پورې دا پته نشته دی چې دا مه خوره او فلانې مه خوره. نو بهرحال عزتمندو حالات داسې دي. بل حکومت طرف ته دا درخواست دی، حکومت عزتمندو جا بجا باندې شا خرچې نه کوي. تاسو ګورئ بیګا زه را روان وم، نو دا زوړ پارک څه دی په شامي روډ باندې، هغه زوړ پارک څه نوم دی؟ آرمي سټیډیم. آرمي سټیډیم کې عزتمندو د شپې 10 نیمې بجې د 200 نه زیات لیټونه لګېدلي او څه ته یې لګولي تاسو ته پته؟ دا ونې دي، دا ونې لاندې نه سپینې کړي، دې ونو ته یې لګولي چې دا ونه پرې ښایسته ښکاري. په غریب باندې لګې، ټیکسونه لګې، جرمانې لګې او ونو ته یې ځان له بلپونه لګولي دي. دا بلپونه بند کا په کلا بالایسار باندې او په فلاني سټیډیم باندې وروره زرګونه بلپونه لګېدلي دي. خدا را د شپې دې ته څه ضرورت دی؟ یو څو ورځې دې له چوټي ورکړه هلکانو ته وایي چې وروره سټیډیم یې بندې دي، غریبي ده، موږ لیټونه نشو لګولی. پرېږده چې د غریب په کور کې چې کوم دی انګیټۍ بله شي، پرېږده چې د غریب په کور کې بلب بل شي. نو حکومت له د دې څیزونو ته سټیډیمونو او د پارکونو بلپونو ته اوس زموږ ضرورت نشته دی. جا بجا باندې بورډونو باندې مختلف عزتمندو بجلیان لګېدي، دغه دې کم کي. د ټول داسې خوښه ده که نه انشاءالله. او دغه خپل کور کې هم د دې خیال ساتي عزتمندو. جا بجا باندې بلپونه زیات بلوي، کله دې جومات کې هم دا ټوله بلپونه بلي. تاسو هم لاس چې کوم د عزتمندو کوئ، اوس وختي هلک ته ما دا بلب ولګوه هغه پکې ولګو، ځکه بټن ورته معلومه نه ده. لږ دا بټن یې وپېژنئ چې دا د بلب بټنه ده، دا د پکي بټنه ده. د دې به خیال ساتو که انشاءالله. سنت کوئ. الله دې عمل کولو توفیق